الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما ډیرو معززو مشرانو کشرانو الله رب العزت په موږ تاسو باندې خصوصي کرم او رحم کړی دی چې مسلمانان پیدا کړی او به خاص کر د مسلمان په کور کې پیدا کړی او به مسلمان باندې الله رب العزت احکام فرض کړی لازم کړی دي چې په دې احکامو کې یو حکم چې کوم دی هغه د منځ او د نماز دی منځ داسې حکم دی حدیث کې راځي چې نبی سلام په سورلۍ باندې ناستو د منځ ټیم براغه د سورلۍ نه برا کوچو منځ به کو او حدیث کې راځي رسول الله سلام با چې کله نفل منځ کول نو اکثر به په سورلۍ باندې کو خو چې کله به د ویترو منځ به کو د ماسختن یا به د فرضي منځ کولو نبی له صلوات و سلام با نیغ را کوشه د سورلۍ نه ولاندې به منځ کولو او د غرنګي کيو سړی د مثال په تور باندې गाड़ी کې ناشته गाड़ी کې د منځ ټیم راغې نو شریعت ته چې गाड़ी کې بم چې کم د منځ کې गाड़ी کې چې کله ته د منځ ټیم راغې او ته منځ کې نو شریعت دا وایي چې فرضي منځ چې کله ته کې نو गाड़ी به ودرې ولاندې برا کوشي منځ بګي فرضی منځ چې کله کې او غاړه ودریدو نو غاړي نه برا کوشي ولاندې په فرضی منځو کې او چې کله درته غاړه نه ودریدو نو شریعت و چې غاړي کې هم دا فرضی منځ کوم نه تا ادا کا او چې غاړي کې تا منځو کو نو په طریقې دغه چې کله غاړي کې ته منځ کې او غاړه ته ودریږي نه او لار کې خطر د غاړه ودري مثال په تور باندې غله ډاکوان راځي نور مسائل راځي شریعت ته دی گاڑی کی منځو کا او چې کله مسکه نو مسکه دا ولا چې کوم دا فرض د قیام کول نو چې کله ته مسکه اولنې شردار چې قبله ته بدی مخ کی چې مخ دی قبله ته کو گاڑی کی کبه گاڑی تاویږي را تاویږي ستا مسکیږي خو پهله به ته خپل نیت قبله ته برابرې دویم چې کوم دی ولاړه دا په گاڑی کی د مز د لپاره فرض ده اوس کستا وستا طاقت دا چې ګاډي کې ودرېږي او ګاډي تر غورځيږي دی ګاډي کې نو به شریعت وی خیر دی کینه پناسته باندې منځو کا او بعض علما و چې منځ دی وکړو نو بعض علما رائے دام چې دا برسته دوباره راګرځي خو چې کله دی بګاډي کې منځو کو نو دا منځو استاو شو دوباره راګرځول نشته ځکه قران کې الله فرمایي فتقوا الله ما استطعتم الله نه دومره یریږي چې څومره تاسو طاقت دي لا یکلف الله نفسا الا وسعها چې کله تا گاڑی کې منځو کو نو دوباره راګرځول د باندې نشته دغه رنګ کته کشتۍ کې ناشتي د کشتۍ مسله هم دغه ده ټیم در باندې راغې منځ قضا کیږي نو کشتۍ کې دا حکم دی مخ به چې کوم دی قبله ته برابر کی او بدريږي کو درې دې نشي پناسته به مشکل خدا مونږ په پرې دینا دغه رنګ مسله 50 کې ده وخت در باندې راغې د منځ قضا کیږي نو سبو کې او بدريږي نو کو درې دې نشوي قبله ته چې کوم دی مخ برابر کی هغه کې چاته پتم نه لګي چې قبله کم شرط را نو قران کې الله فرمایي چې کوم شرط تاسو منځونه کوي نو تاسو مخ
که مشرق ته کوي که مغرب ته کوي الله قبلې. نو په جاز کې هم چې کوم دغه تموز نه پرېږدي دا چې کوم د دومره حکم د شریعت مونږ تاسو ته دی. دغه رنګې حدیث کې راځي چې کوم انسان غواړي چې زماري الله ګناهونه معاف کړي. یو حدیث کې یو مونځ راغلی صلات تسبیح ورته وي. عباس رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر زوی دی. نبی علیہ السلام ورته حکم کوي عباس رضی الله عنه ته وی کته دا غواړي چې زما د لس قسمه ګناهونه معاف شي نو صلات او تسبیح مونږ وکا. او دا غمون د چې لس قسمه ګناهونه معاف کیږي. دغه مونږ د شیخ البانی د شیخ حسن جان صاحب استاد دغه دی مونږ ته صحیح ویلي دي چې په علماو کې سق عالم دا شیخ البانی دی هغه دی مونږ ته صحیح ویلي دي. او دغه مونږ په جمع باندې نه کیږي ځان نه بکې. او په یو رکعت کې چې کوم دی 75 بار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سلور الفاظ دي دا چې کوم دی په مونږ کې ویل دي. یو رکعت کې به ته 75 پیری برابرې 15 پیری مخکې د اعوذ بالله بسم الله نه لس پیری بیا ورپسې صورت نه پس رکوع کې دغه رنګي د قیام نه بیا چې ودرې بیا لس پیری او چې کله سجدي لاړې بیا لس پیری چې بیا جلسې د کېناستې لس پیری بیا وي بیا چې سجدي لاړې بیا ولس پیری وي. نو یو رکعت کې 75 شو نو څلور رکعاتو کې څو راځي 300 پیری راځي. نو دا به چې کوم دی برابر کې. نو دغه موږ سره الله رب العزت لس قسمه ګناهونه معاف کوي پټ او ښکارا قصدن او عمدن تا نه یاد دي هیر دي. خدا خبره به یاد وکړو چې پردې مال حق دیواله پدی مون سره نه معاف کیږي هغه به ورته واپس کې. ځکه یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي وی جنگ کوم مسلمانې کم ایمان پتا وړم او اوس په دې وخت کې چې کوم دی جنگ کوم الله مې ګناهونه معاف کړي. نبی علیہ السلام وی اوزا چې جنگ مې ستورز نبی علیہ السلام ورته را واپس شه. وی اوس جبرئیل راغی ماته وی چې ټول ګناهونه به الله معاف کړي خو پردې حق د الله نه معاف کړي. او نبی علیہ السلام په هغه مسلمان باندې جنازه نه کول چې باندې بقرزو پردې حق دا نه معاف کیږي. اگر کسړی شهید ونی نشي نو دا پردې مال به کم دی ور کوي. او دغه رنګي صلات تسبیح کې کيو سړی لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم وي دا څنګه دي. امام غزالی رحم الله فرمایي کچا ویل جایز دي څه قباحت پکې نشته او کچا هم نه ویل لغه څلور کلمات ول دام کافی دي. دغه رنګي که یو سړی د صلات حاجت مونږ کوي یو حاجت را پیښ شو الله ته یو حاجت را پیښ شو چې الله د فلان کې کار مې دار له وکي بنده ته چې کوم د حاجت را پیښ شو نو دوه رکعاته مونږ دی وکي. حدیث کې به یو دا غوندې دعا راغلی ده خو المختصر دا چې د الله ثنا او صفت دی بیان کی حمد دی بیان کی دا غینه پستی و چې الله د فلان کې کار مې دی یا دی مرګري سره شریکې کوم الله د فلان کې حاجت می پوره کی زویل رشتہ کوم غاړه اخلم ترتیب مې نه برابرېږي الله دا چې کوم دی برابر کړاله. د دوه رکعاته حدیثو کې مونږ راغلی دی خو د صلات حاجت مونږ د بل چا لپاره نشي کولای. دا صلات حاجت مونږ دا ته بل چا لپاره نشي کولای. ډیر خلک به درته وایي کومه چې هغه کین ولی د الله رب العزت د الله بنده ته نه ته د الله بندگی خو نه غني چې هغه کوي طالب به سو باندې کوي ته د الله عبادت کله کې. نو دوه رکعاته مونږ دی او دا چې کوم د صلات حاجت وای به چې کوم مقصد او شرعي هغه الله د چې کوم دی پیش کړه د فلان کې حاجت مې دا له پورا کا خو په خپل به د مونږ کې بل چاته باندې نن سبا خلک د سیراوتی وي یاره ستاده پر زمونږ کوم صلات حاجت نه یو کتاب کې بس ثابت نه کې چې صلات حاجت مونږ ته بل چا لپاره کړي خپل به کې دوه رکعاته مونږ دی. نو الله رب العزت بستا دعاګانې قبول کړي. ها صلات حاجت مونږ د بل چا لپاره نشي کولای خو دعا کولای شي. یو صحابي بارک راضي حذیفه رضی الله عنه مور ورته لاشه نبی علیہ السلام ته وای چې ما ته دعا وکي. نبی علیہ السلام توحید هغه وخت کې رااله. نبی علیہ السلام چې شاته وکتل حذیفه ناستو نبی علیہ السلام ورته حذیفه الله دې تاسو بخښ استامور دې مبخي سب چې راغله او یا رسول الله سب چې راغله هغه تاو کړ مور را لګرم دې لپاره چې پیغمبر ته وایا چې تا تم دعا وکي ما تم دعا وکي دعا کولې شو بلتا خو منظور دی یو بل د لپاره نشي کولای. دا رنګي یو سړی نه ګناه وشو خطا وشو نو حدیثو کې یو مونږ راغله صلات توبه دوه رکعاته مونږ دی وکي دوه کې سلور کې څومره کولې شي څومره د وسو طاقت وي
دوه رکعاته مونږ دی وکي هغه ګناه ته وشوه امام غزالی رحم الله د سوره توبه معنی کوي ځان پاکول یعنی غسل کول امام غزالی وی غسل دی وکي بعض امامان پکې وای نه غسل کول پکې نشته صرف او دست دی وکي ځکه چې د ګناه کړي خامخا پستر کو بشي وي لاس به لګولې وي چې او دسو کو دام کافی را ځکه حدیث کې را دي کوم انسان چې او دسو کې او واړه واړه ګناهونه کړی وي دا او دس په وجه باندې الله دا ګناهونه دا دنه چې کوم دی راځي امام غزالی وی غسل بکې بعض امامان ویني صرف او دس دیو کې دوه رکعاته مونږ دیو کې دوه رکعاته کې څلور رکعاته کې د خوخه ده بل د توبې شرایط دي چې په ګناه باندې بخ پیمان توب کې ګناه دا نه وشوه 24 غنټه والله ته جاړي الله دا فلان کې ګناه مې وکړه د سترګو زنا مې وکړه د لاس ګناه مې وکړه پر دې خورلور ته مې وکتل غلط شیزونه مې وکتل دینه بچ کم دې پتا چې درته را یادې کی نو ته بس کې پیمان توب کې دویم نمبر د ګناه نه بزان ساتي چې کله د ګناه حاضر شو نو ځان بساتي مونږ د ګناه مخې د شوی نه چې کله مونږ د ګناه مخامخ شو به به زموږ د ایمان پته لګي چې ته څومره مؤمن زه څومره مؤمن یم مونږ وی شراب نسکو او کچا دلته کې غسل ال سړی بور بس منډي وي ځکه چې انسان په ګناه باندې قادر نه کړه ډیر لا به کوي زبدا او کوم زدا د الله د پاره پریدم او چې کله ګناه حاضر شي بیا څه وایو مړه ګناه ده کنه او به کو الله بخي نه دا خو ته توبه باندې دا زورور شوي نو دی ګناه باندې با ګناه نه بزان بچ کې دویم شرط دریم شردار مستقبل کې به ګناه نه کې چې ګناه ته حاضر شي ګناه کې نه دا درې شرایط د توبې لپاره دي او بل شرط علما دا وي کپر دې حق دی والي وي د چا د اسمه کني ولي وي خور للذي حسني ورکړي دا به ورکی حدیث کې دا مر دي کوم انسان چې د خور لور ایسه کټ کړلا د میراث نه الله به دغه انسان جنت کې چې کوم د کم ایسره دا به کټ کی انسان چې کوم جنت ته ځي کوم جنت کې الله مقام ورکړي اسمکا دا به الله د جنت کټ کې دا انسان به جنت ته بیان شي ځکه چې تا د خور لور حق والو او نن سبا په اسانه طریقې دي خور لور ته موږ سو وایو چې تا به عمرې لبوزم حج لبه بوزم پدې مانو پدې خبرو باندې تعالی دوکا کول نشي خور لور به دوکا کی والله نه دوکا کیږي د لور د خور د حق دې پتا باندې دا به تورکې والا چې کله د پلار زمکوي میراث وي ای کې ځان له حق دی او کله چې پلار یو لور یو زویلا په ژوندونی میراث ورکړي ته به میراث نه ویل کیږي ای تحفه ویل کیږي څنګه چې زویلا په ژوندونی مثال یو مرله ورکې لور لبم چې کوم په ژوندونی فکس یو مرله ورکې په ژوندون باندې او چې کله پلار وفات شي نو به دا الګ د پاره دوی سيري او جنې د پاره یو دا هغه به میراث دی په ژوندونی باندې چې ورکې دا تحفه ده یو شان به ورکې دغه رنګي حدیثو کې یو مجدر راغلی د صلات الاستخاری باره کې کله چاته یو کسر مثال په تور باندې شراکت کار شروع کې یو کسر ملګری کېږي غاړه اخلي پلاټ اخلي اسمکه اخلي حدیث کې رضی دوه رکعات منځو کا صلات الاستخاره جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې نبی له صلوات و سلام په موږ ته د استخاری ملتاسره خودو کما يعلمون سوره من القران لکه څنګه چې موږ د قران سورت خي دوه رکعات منځ بو کې حدیث کې دعا راغلی دا هغه به اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر اللوی دعا حدیث کې راغلی دا کچا نه وځي پښتو کې دی وای الله لازم فلان کې حاجت ته یا دا خور لور ورکوما دې کې که زما خیری الله تیو کې که زما د دنیا خیری تیو کې که شری بک الله زمان مانم لري کې مام تل لري کې دغه دعا دیو کې او به دي کې بعض خلک خوبونه یې حدیث کې خوب نشته بس لري چې په کم سیټ کې مطمئن شو بس هغه کار کوا او استخاره مز دام د بلچا د پاره نه کیږي استخاره مطلب سره الله سره مشوره کول نو چې ستا حاجت راغی زب الله سره مشوره کوم کتبه کې کار سره ته په خپل بچی کوم د امونس کې دوه رکعات منځو کا دا چې کوم د حدیث کې یو د امونس راغلی بل منځ تحیه الصلاه چې کله دی او دسو کو او جمعه تراغي وقت دوه رکعات منځو کا تحیه الصلاه یا تحیه المسجد کینما دوه رکعات منځو کا د دې فضایل ووري حدیث کې راځي نبی رسول الله والسلام معراج ته تلو بلال رضی الله عنه یو غتو د نبی رسول الله مخکې روان دي تپوس کوي نبی رسول الله د بلال نه بلال کوم عمل کې چې ما مخکې رواني یا رسول الله عمل به داسې خاص نشته سشتره بلال هوا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بلال وی یا رسول الله صرف دا عمل میرے چې کله او دسو کم 2 رکعاته مونږ کوم 24 घंटे په اودس کې ګرځم نبی رسول الله دغه عمل د وجنته پسمانو کې زمانه مخ کې رواني نو چې کله جمعه تر شو 2 رکعاته مونږ کول تحیه الصلاه یا تحیه المسجد دغه فضیلت نبی علیہ السلام ویلي او یو مونږ حدیث کې راځي صلاه الضحى د چاش مونږ چې دا تقریبا د 9 بجو شروع کیږي تر 11 بجو پورې د دې مونږ فضایل بعضی حدیثو کې راغلي دي اگر که بعضی علما کرام د دې حدیث په سند کې بعضی علما وایي چې کلام هم دی چې کوم انسان وایي صلات الضحى مونږ کې وایي دومره ګناهونه به الله معاف کړي لکه د سمندر زګومره ګناهونه ورینه به الله به ټول ته معاف کړي او بل حدیث کې راځي وایي چې 12 رکعاته سورۃ الضحى مونږ کو الله رب العزت په جنت کې ولا یو کور بلډینګ جوړ کړي او دا د دې جسم چې کوم د حسم د چې کړه د خوب نه راپاسي دي نو حدیث کې را دي و د دې بدن صدقه ادا کا نو سو کدا منځو کا 12 رکعاته کچا 2 رکعاته وس کې سلور کولې څومره کولې شي دم چې کوم د یو مش په حدیثو کې راغلي یو مسله به دا ذکر کو کله چې انسان او د شو کې نو په یو او دس باندې څومره منځونه دی کولې شي یخني دا ځکه چې دا مسله ډیر رابېخيږي چې کله انسان کامل او د شو کې ساره مثال او دسو کو مکمل یو زم پکې وچ پاتې نشو نو په دغه او دس باندې کده 2 منځونه کوي کدرې کوي خو دیرو کې پنځم په کولې شي په شرط دی 14 سمات نه او په ځان یقیني په یو دس باندې کې سړی 15 منځونه کولې شي بالکل په شرط دی 14 وي او کنه او دس سمات یو ځای وچ پرې غوسته بل دا به نه به هر مون لو دس کوي بعض خلک به دس یا به تکړی نو بالکل چې سار او دسو کې بیغمري څه کوي په یو مونږ 2 کوي 3 کوي 15 کولې شي خو په شرط دی 14 سمات دی خو یو مسله دا ده چې بعضی کسانو ته او دس کې چې کم دي شکونه راځي او دسو کې کله وې داسې می وچ پاتې شوی کله وې مسه مې نه کړی کله وې لاس مې وچ پاتې شوی د دې مسله وره چې کله سړی مکمل او دسو کې د شکی وي نو د عربی یو قاعده ده اليقين لا يزول بالشك کله چې ستا یقین دي چې ما مکمل او دسو کو او بیرسو شبهات را دي شکونه راځي نو چې ستا یقین دی چې ما او دشته او اسی شک راځي نو به دلته شکل هیڅ اعتبار نشته ستا او د صحیح دی په شرط دی چې ستانه یو چې ته په قسم هم خورلې شي چې سړی ته ویل کو دست نشته ته بالکل زه په قسم هم خورم بالکل ستا او دشته اگر کستا یقین شک راځي کله کله دا شیطان راځي انسان ته د مستم کې شیخ حسن جان سے فرمایل ول چې کله ته مستودريږي او سجدي لاړ شي شیطان دغه وخت کې راشي دغه ته وي پوکيو کې ستا مقعد کې و هغه ته چې تا سره خارج شو نه چې کله ستا یقین وینو د سره او دس نه متي شکی انسان د پاره چې کم د غاسم چې ځان موګروي او دس په ماته نو دا چې کم د او دس متعلق مسله شو بل مسله د او دس باره کې یو سړی د او دس یو کو دا اکثر معذورانو خلکو ته راپیخیږي او دسو کې چې کله او دسو کې مثال دنه یا تش متیاز یو ساس کې لړ شي یا چې کوم د بعضی خلک بیماران وي د هوا ګیس تیزي او بار بار زی نو دې لپاره مسله دا ده چې کله د کامل او دسو کو دغه بیماری ستاوا لکه مثال سار دی او دسو کو او دا بیماری ستا سٹارټ دی ته معذور شریعت کې ویل شي یا دې ته مسله سلسل بول ویل شي او دا مثال هوا دراتلا یا د یو ساس کېدلو نو ستا او دست ماتي کې ته به د موس کو ترسو پر چې بل وخت راغلی دی ته په دغه وخت کې نفل هم کولای شي فرض هم کولای شي تلاوت هم کولای شي نفل هم کولای شي او چې کله بل وخت داخل شو مسلسل ستا او دسما شو کپڑے دی پلیتی وي دا بدل کی او کدا غزوین جوم صحیح ده دا چې کوم د معذور د لپاره مسله شو بل مسله بعضی کسان چې رکوع کې رکوع نه بعد دعا وي سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دغه دعا وي نو دغه دعا چې سوګي حدیث کې را دي نبی له سلام یو ځل موږ باندې ولاړو نبی له سلام سمع الله لمن حمده چې کړه د الفاظ وي یو صحابي ویلي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نبی له سلام چې کله سلام وګرځو نبی له سلام هغه صحابي ته وي و زمانه پس چې خبرې کولې سوګو صحابه ویریدل یا رسول الله چې خبر دې کړي ول کېده موږ کې کېده نبی علیہ السلام ته یو صحابي یا رسول الله ما دا کلمات ویل نبی علیہ السلام فرمایل ویل املی دل مشکه دیش ملائک راغل
هر یو ملائک دا ویل چې دیني کې زلی کوم بل زلی کوم دومره اجر به الله ورکړي او مختصر کلمات دي حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اگر چې حدیثو کې دعا ډېر راغلي دي او چې دا سلور 15 ټکی دا سړی وي 10 ملائک راځي او هر ملائک دا وي چې زه دا نیکی لیکم بل وي چې کوم دې زلی کوم دا چې کوم دې د رکوع نه بعد دا زده کو نفلو کې مېل شي او په فرضو کې مېل شي بل مسله دی ورځو کې بعضی خلک غیر مسلمه چې کوم خلک دي هغه چې کوم تهوارونه مناوي یا دی یو څو ورځې مخکې 25 دسمبر باندې کرسمس ډے خلک مناوي تیر شوم بناو کړی دی نو دی وخت کې عیسایان له مبارکبادي ورکول څنګه دي الحمدلله زمونږ په شریعت کې داسې مسله نشته چې انسان وای دا نشته هر مسله به شته هر یو مسله موجوده را نو چې کله د غیر ملکونو کې اختر ورځ وي یا کرسمس ډے وي یا د هغې د اختر ورځ وي نو شریعت هغې له مبارکي نه ورکوي ځکه زمونږ دپاره دوه اختره دي عید الفطر والاضحی د جاهلیت زمانه کې دوه اختره وي نیمروز او مهرجان الله دا دواړه بدل کړل په عید الفطر او په عید الاضحی باندې نو په هغه غیر ملکونو تهوارونو کې شاملېدل هم حرام دي مبارکبادي ورکول هم حرام دي تحفې ورکول اغوستل دا ټول حرام دي زموږ خپل دین مکمل الحمدلله زموږ څه کاره جلد ځو خپل دین به چې کوم دی متعلق کې نه بیا به چې کوم دی کار کې نو په دغه ورځ به څه کې غیر ملکونو تهوارونو کې به شرکت نه کې یو مسله چې دا ډیره وهمي خلکو ته راپېښه د طلاق باره کې باید سړي لا طلاق وسوسې راځي د کفر او د اودس کې طلاق واقع شي په خوله باندې اسیم چې خوله وخوځوي طلاق مې شوی دی اسیم چې خوله وخوځوي د کفر ټکی مې ویلی دی اسیم چې لږ دغه زندیز پر راشي وي اودس مې مات شوی دی کم سړی چې شکي وي د شکي انسان د طلاق مسله داره چې څو پورې الفاظ د خولې نه ویستې نه طلاق یې کېږي نه دغه رنګه چې الفاظ د کفر ویستې نه بیا هم کېږي نه چې ویست هغه بیا ځان له مسله دې کې به یو مسله دا زده کړو کله چې انسان د خولې د کفر کلمه ووته داسې کلمه ووته نعوذ بالله چې پیغمبر پسې نعوذ بالله بد ردي وي یا الله پسې ته په حکم نه لګې ته مفتي نه د شیخ الحدیث نه عالم ته به راولي دې ته به کښېنې ځکه انسان نه د خلق خطا کېږي حدیث کې راځي ریاض الصالحین کې حدیث دی نبی علیہ السلام یو صحابي و نبی علیہ السلام واقع بیانوي وی که یو صحابي و ریاض الصالحین کې دا واقع موجوده ده وی هغه سره سورلی وه هغه سورلی ته وی ورکه شوه هغې کې د خوراک څښاک سامان هم وی دی چې سترګې ویښې کړي چې ګورې سورلی نه وي دی راشي د ونې لاندې وده شي چې الله مړ کېږي خو بس زه مړ کېږم خو چې د کم از کم د سوري لاندې خو وده شم وی دی چې سترګې پټې کړي چې بس خوب کې یو ماله مرګ راشي خبره به ختمه شي و چې بیا سترګې کولاوي کړي هغه چې کومه سورلی تلې وه خوراک څښاک پکې هغه واپس راشي وایي ډېر د خوشحالۍ نه څه وایي دا انسان چې یا الله ته زما باندې یو زه دې رب یم خوشحالۍ نه وایي حالانکې داسې په کار نه داسې بیا ویلی چې الله ته مې رب یو زه دې باندې یم خو نبي علیه السلام دلته د خوشحالۍ نه دا ویلي وایي الله رب العزت په دې انسان دغه الفاظ ډېر خوشحالېږي په دې الفاظو نو غرض مې دا دی یو سړي نه به داسې کلمه د کفر ویلی شي داسې د اسلام باره کې به ویلی شي ته به داسې نه کوې چې ټوپک راواله درز مړې کړې نه د عالمان څه لپاره دلته ناست دي دا چې و اته ته لس کاله په مدرسو کې تېر کړ څه لپاره خو دې لپاره چې مسله راغله عالم دې پیش کا ته په حکم نه لګې عالم ته به راځي او په دلیل باندې پوي په قرآن او حدیث باندې پوي قرآن او حدیث سره برابر ابو د جواب وکي که خطا تم شي وي نو ته چې کم دی په خطا باندې الله څوک نیسي نه انسان دی حدیث کې راځي وایي که د انسان په زړه کې وسوسې راځي طلاق باره کې وهم باره کې د اودس باره کې زړه باره کې زړه کې دا راغل چې ما خپلې ښځې له طلاق ورکړو زړه کې په خولې ویرې نه دي دې سره طلاق نه واقع کېږي کفر کلمه راغله زړه کې دې سره کافر کېږي نه الله معاف کړی دی خپل بنده ته او خاص کر د نبی رسول الله امتیانو ته هغه خیالات چې کوم زړه کې راځي د هغې سره الله حساب نه کوي بله مسله دا د رجب میاشت ده دې رجب میاشت کې بعضې خلک خاص نفلونه کوي عبادات کوي روجې نیسي دا خبره زده کوي چې په دغه میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو احادیث صحیح نشته چې نبی علیه السلام یا روجې نیولې وي یا خاص عبادت کړی وي په دې میاشت کې هیڅ خاص عبادت نشته خو حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام وایي د جمعې شپه تاسو عبادت ته خاص کوئ ما او د جمعې ورځ تاسو د روجې لپاره خاص کوئ ما ځکه د اختر ورځ ده او که خامخا ته د جمعې په ورځ روجه هم نیسي نو بیا به سره یو بل ورځ چې کوم دی د خالي ملګري کې یا به د زیارت او جمعه نیسي یا به د جمعه او خالي خو ځان له به د جمعې په ورځ بلوغ المرام من ادله الاحکام د حدیثو کتاب دی هغې کې دا مسله موجوده ده چې یوازې زیارت ورځ به خاص کښېنه د عبادت دپاره چې په دې ورځ باندې کوم ثواب دی په بل ورځ کوم دا نشته
او د جمعې په ورځ به چې کوم دی روژه نیسي نه نیسي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بل یو خبره دا زه اهمه ګڼم چې تقریبا نن دویمه ورځ د کال بدل شوی دی. په دې ورځو کې چې کله کال بدلیږي او کله کال راځي په دغه شپه چې څومره انسان ګناهونه کوي انسان ته دا پته نه لګي چې دا کم کال موږ باندې راغی دا چا کال دی دا خو زمونږ کال نه دی دا د عیسایانو د نسواراو کال دی. زمونږ کال د محرم نه شروع کیږي محرم الحرام نه شروع کیږي په ذوالقعده باندې ذوالحجه باندې چې کوم دی ودرېږي او مسلمان تر څه خوشحالي کوي ستا په جون کې یو کال کټ شو قبر ته نږدې شوې ته په دې خوشحالي کوي ته وګوره چې مالا څومره منځونه قضا شوي د هغې منځونو قضایي راوګرځوم د مونځ قضا ټیم قضایي راګرځول به ورسره نه وي خو په دې به ورسره غمي چې نوی کال تېر شو هغه به زه منعوم په دغه شپه باندې به زه ګناهونه کوم بچي به مې راویستي پردی زنانه به راوتي هغې ته به زه ګورم پردی نظر به زه استعمالوم نو په دغه ورځ باندې موږ له څه پکارو موږ له دوه رکعته مونځ پکارو دا خو زمونږ کال نه دی دا د عیسایانو کال دی د نسواراو کال دی زمونږ کال الحمدلله محرم الحرام هجري کال دا زمونږ کال دی چې کله نبی علیہ السلام مکې نه مدینې ته هجرت وکړو دغه وخت کې کال حساب شروع شو عمر رضی الله عنه دغه کال حساب برابر کړو او په ذوالحجې باندې زمونږ کال چې کم دی ختم شو نو دې خبرو به چې کم دی اهتمام کوو ټیم برابر دی الله رب العزت به سو خبر عمل توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعین. یا رب العزت څومره مسلمانان حاجتونه دي حاجتونه پوره کړي څومره مسلمانان بیماران دي یا الله صحت ولا ورکړي څومره مسلمانان جیرونه کړي کورونه کړي هسپتالونه کړي یا الله ته په خپل فضل کرم رحم وکړي زما ولې سي بیمار دي هغه دم دعا وکي نو څومره مسلمانان بیماران دي الله سبحانه وتعالى خپل رحم به وکي الله رب العزت په ټول مسلمانانو خپل رحم وکي مسلمانان دي پریشان دي کدل طریقه بهر ملکونه کې دي الله دې په خپل فضل کرم رحم وکي د چا کارونه نه الله د خسته روزګارونه ورکي ډېر ځانه داسي د رښتو مسري الله د رښتې په خسته ترتیب سره برابر کړي د چا رښتې نه الله د خسته ترتیب ولا برابر کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.